الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، په 19 تاریخ د دسمبر خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات منعقد شو او د دې دا ریزلټس چې کوم دي هغه حیران کن دي او یو لحاظ سره انپریډکټیبل دي. پی ټی آی چې د هغې یو تاثر دا چې خیبر پختونخوا زموږ یو مضبوطه قلعه ده، د هغې دا تاثر مسمار شو او قلعه رانسکوره شوه. د دوی کوم سټرانګ هولډ پېښور ویلي چې ورته ویلی شي، پېښور، نوشهره، مردان، صوابي، چارسده، په دې کې پی ټی آی بدترین شکست وخوړ او د دې په مقابله کې جے یو آی ډېره مخکې لړه او څه نشستونه اے ان پي هم وګټل. دغه شان چې جنوبي اضلاع او جے یو آی به وي چې هغه زموږ سټرانګ هولډ دی، نو هغې کې جے یو آی ته شکست میلاو شو او جے یو آی قدمونه په شا لړل. او په دې پوره سینیریو کې او په دې پوره منظرنامه کې موږ ته ښکاري چې پی ټی آی او جے یو آی دا تقریبا برابر روان دي. تقریبا 9,60,000 70,000 ووټونه پی ټی آی اخیستي دي او دغه شان 9,50,60,000 ووټونه جے یو آی اخیستي دي. 5 لاک پورې ووټس دا اے ان پي سیکیور کړي دي او اخیستي دي. نو دا درې مین کنټینټرز موږ ته په دې 19 اضلاع کې ښکارېږي. دا چې کوم اضلاع دي کې دا ټریډیشنلی د اے ان پي او د جے یو آی اضلاع و، پکې د دې وروستني 10 کالو کې 9 کالو کې پی ټی آی دې کې خپل یعنی قدمونه مضبوط کړو. جماعت اسلامي هغه په دې اضلاع کې د شروع نه څه دوره سټرانګ نه وه، خو د جماعت اسلامي په باره کې دا یو پازیټیو دی چې دې پېښور ویلي کې جماعت اسلامي خپل ووټ بینک امپروو کو او جنوبي اضلاع کې جماعت اسلامي خپل قدمونه نور سټرانګ کړل او یو 2 سیټې هلته سیکیور کړو. دې لومړۍ مرحله کې شکایات هم میلاو شو، پی ټی آی د طرفه دا خبر راتله یا نور چې کوم سرمایه‌دار په دې دا کې موجود و چې هغې پیسې خورولې او خلکو له رشوت ورکو، د خلکو هغه ضمیر د اخیستلو کوشش وکړو. خو د خیبر پختونخوا آزاد او خودمختار ذهن لرلو والا خلق چې دي هغې کله هم په دې هتکنډو کې نه راځي او هغې دا ثابته کړه چې هغې بالکل آزاد سوچ لري او په خپل آزاد سوچ باندې فیصله کوي. او دا موږ ته ښکاره شوه چې هغې پروونشل ګورنمنټ او سنټرل ګورنمنټ دی مکمل ریجیکټ کړو او د دوی دا بیانیه ریجیکټ کړه چې دی ریفارمیشن د پر راغلي دي، ریفارمز د پر راغلي دي، دی د ګډ گورننس د پر راغلي دي، ځکه چې هغې په خپلو سترګو کتل چې په خیبر پختونخوا کې د تیرو 9 کالو نه د ګډ گورننس په نوم باندې بیډ گورننس روان دی او د ټرانسپیرنسی په نوم باندې او د شفافیت په نوم باندې بدترین کرپشن روان دی او د هغې په نتیجه کې د خلکو مسایل حل کیږي نه، بلکې د هغې ګراویټي او د هغې شدت کې اضافه شوې ده. نو دا خو یو سټرانګ میسیج و په دې لومړۍ مرحله کې د پی ټی آی دپاره. چې کومه راتلونکې مرحله ده هغې کې د هزاره ډیویژن او د ملکنډ ډیویژن او نور هم څه اضلاع به هغې کې شامل وي، نو هغې کې به براہ راست د پی ټی آی او د جماعت اسلامي ملکنډ ډیویژن کې مقابله وي او هزاره ډیویژن کې به د پی ټی آی او د مسلم لیگ نون مقابله وي او دغه اضلاع کې به جے یو آی هم خپل قدمونه ورمخکې کوي. او د دې لومړي ریزلټ په وجه به په دې نورو اضلاعو کې او په دې دویمه مرحله کې به د جے یو آی هغه چې کوم مورایل ورته ویلی شي او کوم د هغې هغه اخلاقي حالت او اخلاقي پوزیشن هغه به لږ غوره وي او لږ ښه به وي. د هغې په نتیجه کې دا ښکاري چې د دوی به هم دې کې ووټ بینک یو ډیسایزیو کردار به جے یو آی هم ادا کوي. خو په دې دوران کې پی ټی آی ته چې ښکاره شوه چې د لومړۍ مرحله کې هغې شکست وخوړ، نو هغې یو بل بلنډر وکړ او هغه بلنډر دا دی چې هغې د دې بلدیاتي ادارو نه اختیارات واپس واخیستل
اوس دا میئرشپ چې دی یا دا نور ادارې چې دي دا تحصیل نظامت چې دی یا چیرمنشپ چې دی دا به د اسسټنټ کمشنر انډر وي او د ډي سی او انډر به وي او د تحصیل ایډمنسټریشن ټي ایم او چې ورته ویلی شي د هغې انډر به وي ګویا بیوروکراسي له هولډ ورک فاینانشل اتھارټیز یې بیوروکراسي له ورکړه انو دا یو لحاظ سره د خپل شکست اعتراف هم دی او دا هم اعتراف دی چې کوم چونکې اپوزیشن سره اختیارات لړل انو دی وایي چې د اپوزیشن ناکام شي خو دا به یو ډېر غټ امتحان وي د هغه خلکو دپاره چې چا الیکشن ګټلی دی چې هغوی ډېر په پلانینګ سره او ډېر په سړه سینه دا خپل اختیارات هم واپس والي او یو کنټینیوس ایفرټ شروع کی او دا وښیي چې دی کې صلاحیت هم شته او دی د عوام د مسایلو دپاره یو ښه ریپرزنټیشن کولی شي نو راتلونکي چې کومه مرحله ده دی کې به بیا یو ځل دا میسیج د خپرولو ضرورت هم دی او د مختلف علاقو کې به عوام یقینا د خپل ضمیر په مطابق آواز اوچتوي او د خیبر پښتونخوا د ښېګړې دپاره به خپل رای او خپل کردار ادا کوي تر اوسه پورې دې بلدیاتي انتخابات کې خیبر پښتونخوا د تمام هتکنډو نه باوجود د هغې چې کوم پاپولر ویل دی او چې کوم د هغې خلکو خپله رای ده هغې دا ښکارېږي بلکل ښکاره شوه چې هغې خپله رای د هغې اظهار وکړو او د دې نتیجه ده چې پی ټي آی ته هغه چې ورته وایي که نه نوشته دیوار په مخامخ په دیوال هغې ته دا ښکاره شو لیکلي ښکاره شو چې د هغې مستقبل هغه بالکل خطرناک دی د پی ټي آی دپاره هم دا چیلنج دی که هغې غواړي چې ریوایول وکړي دوباره کم بیک وکړي واپس راشي او د اقتدار د زمام د هغې په سکه پاتې شي نو هغې له دا 2 کاله دا پکار دی چې خپل د ګډ ګورننس طرف ته راشي او د خلکو د مسایل د حل کولو طرف ته راشي او د ګراني او انفلیشن چې دی د دې د کمولو طرف ته راشي او ډالرز چې ډېر اوچت روان دی هغه د کنټین کی نو کېدی شي چې خلک بیا هم دې په راشي خو ګرانه راته ښکاري چې دوباره به پی ټي آی خپل د سټرانګ هولډ واپس والي او که د دوی دا قدمونه په کے پی کې واپس لړل نو دا به په پنجاب کې هم واپس ځي او دا به بیا په کراچۍ کې او اسلام آباد کې هم واپس ځي او دا به بیا یو اکا چې کوم موږ ته سینیریو ښکاري دا بیا اسټابلیشمنټ هم بیا دی له څه مرسته نشي ورکولی او څه ټیک وله نشي ورکولی دی په دې ځای باندې په زبردستۍ نشي پاتې کولی او د پاکستان د پولیټیکل فیوچر چې دی دا به یقینا دی کې به یعنی یو چینج راځي نو خدای دې وکړي چې دا چینج د پاکستان دپاره د پاکستان د ولس دپاره ډېر ښه ثابت شي مونږ له دا پکار دی چې مونږ خپل آزاد رای چې کوم زمونږ ده په هغې باندې کمپرومایز نه کوو او هیڅ قسم چې رشوت دی یا دا پولیټیکلی خلکو له دا پیسې ورکول دي یا اوبلایج کول دي چا له نوکري ورکا چاته سړک جوړ کا چاته کمبو لګو په دې باندې فیصلې نه کوو بلکې د فیصلې معیار دی چې کم سړی د دې ملک دپاره د دې ولس دپاره د دې خاورې دپاره ښي د هغه په حق کې خپله رای ورکو چې مونږ دا میرټ جوړ کړو انشاءالله داسې قیادت به راځي چې هغوی به د دې ولس او د دې خاورې او د دې ملک خدمت کوي ډېره مهرباني مننه